قومی ایجنسی کی کوم ظلم شروع دی کوم پولیس نظام شروع دی کومه دهشتګردي شروع دی نن تر راشه پښتونخوا ته پښتونخوا پولیس ته به سلام وکړي یو ریکارډ یې کېښللو یو تاریخ یې د پی ټي آی حکومت کې کېښلو ته د قومی ایجنسي پولیس ته راشه چې دې کې کوم ظلم شروع دی هغه ظلم نه په اسرائیل کې شته دی نه په افغانستان کې شته دی هغه خالص په قومی ایجنسي په دغه پولیس نظام کې دی وکیلان صاحبان څه هغه به دې نه په پلین کوچ کې کېناستلو پېښور های کورټ ته به تللو او نن زماغه وکیلان قسم څه په 21 लाख روپۍ ګوډه واخیستلو څه کیس به د 3000 روپۍ ورې څه د موږ ساده خال دي د سنټر خال دي ونخلي 8000 روپۍ ما مو سره ظلم شروع دي زیاتې شروع دي نو دا زیاتې به ان شاء الله مو ټوله میډیا په ذریعہ او په خپل د اعلی حکومت مخ ته کېږو کوم ظلم روان دي د ظلم څخه کوم د دفاع به وکړو ان شاء الله خپل حقوق حاصلولو کوشش وکړو ته پر خپل حقوق نه ملو شوی دي او نه ملوي کی دویمه دا کوم پولیس زم شوی دی دا لیوی فورس یا قصدور فورس دی دا بالکل نه اعتماد دی زموږ په دې موقع باندې ډېر زیات تنګ شوي عوام ډېر زیات تنګ دي ویلې چې په تحصیلو تحصیلو کې عوام ته انصاف نه ملويږي د علاقې څه کوم مسائل دي دا باندې یو بھرپور کوشش کوو په ورځ باندې د کورم سیاسي اتحاد یوه ډانچه جوړو هغه نه بعد به کوم په دې علاقې کې مسایل دي هغې ته به یو حتمي شکل ورکړو ته دا اپیل کوم چې یو شی پوښولې په غلطې باندې اف آی آر کار شو د جج صاحب زه تا ته اپیل کوم که ته هغو خلکو ته سزا ورکړې نه آینده به دا ظلم نه کېږي ویلې چې موږ د چا دروازه وټکوو ای رحمان الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین د میډیا ډېره مننه ډېره شکریه نن د مو سیاسي اتحاد د مو پارټیانو په دې ځای کې میټنګ وشو ټوله څو ورځې مخکې یو 26 کروڑ روپۍ قومي ایجنسي ته سکیمونو منتقل شوي وو څه هغه کې موږ ته د 6 کروڑ سکیمونه سنټر لوور ته او 20 کروڑ سکیمونه اپر کورم ته شوي یو مو په دې باندې خبرې وشولې څه یوه موږ ته ویلې د انصاف میلاو نه شو دویمه خبره دا ورباندې وشوله چې موږ همیشه دا سیاسي کسان به پوښولې جانډا به مو اسلام آباد پرې ریلی به مو کولې چې افتیار یو ظالم قانون دی موږ سره ظلم دی زیاته دی موږ د پاکستان په حقوقو کې ظلم کړی شي لکه موږ ته دا پاته نه وه پوښولې چې هغه وکیلان صاحبان چې هغه به دې نه په پلین کوچ کې کېناستلو پېښور های کورټ ته به تللو او نن زماغه وکیلان قسم څه په 21 लाख روپۍ ګوډه واخیستلو څه کیس به د 3000 روپۍ ورې څه د موږ ساده خال دي د سنټر خال دي ونخلي 8000 روپۍ اول خو موږ په دې باندې احتجاج وکړو چې دا وکیلان د خپل ګریوان کې سترګې وغړوي مهرباني وکړي دا ظلم د پرېږدئ که دا ظلم یې پرې نه کړو نو د دوی خلاف به انشاءالله آینده مو احتجاج کوو دویمه خبره دا وشوه چې د پولیس نظام لکه موږ څنګه اف سی آر نه تانګو خو ګوره چې اف سی آر باندې مو نظر واچولو هغه مو دې وجې نه تانګو چې په 100% کې 50% پلټیکل محرر مو تانګ کړي وو هغه کې څه ښه کسان وو نه دې وجې نه ټول اف سی آر بدنام شوی وو نه اف سی آر څه ته مو هغه نظر واچوو نن د پولیس نظام واچوو ته سوچ وکړه چې پړه چمکنی بلشکیل باندې چې کله جنګ شروع شو 100 تنه ورته مړه شو 40 تنه پرژلي شو ایوه نن ورځې پورې پولیس نظام کې چا د دې خبرې تپوس ونه کړو چې دې کې د پولیس سوره انوال وو د رشوت چا ورکې اخیستی وو که د رشوت نه وی اخیستی ته ماته دا وایې دا جنګ به کېدلو یو په دې باندې خبره وشوله چې دا خبره به انشاءالله موږ مخکې رسوو پوه شولې دریمه خبره دا دی چې موږ اوس په دې موقع باندې ډېر زیات تانګ شوي یو عوام ډېر زیات تانګ دی ویلې چې په تحصیلو تحصیلو کې عوام ته انصاف نه میلویږي زه به تا ته یو مثال ډېر کوم پوه شولې چې یو عزادار کس هغه به په کور کې خوبیولی او تحصیل کې به 50,000 روپۍ ورته میلاو شوي او هغه ځای کې به هغه باندې 780 کټېږي خو چونکې بیا هغو خلکو ته دا سزا نشته چې دا سړی بې ګناه و تو ویلې پوه شې دغه عزتدار سړي بېعزتي وکړله حق دا دی او دا خبره زه جج صاحب ته دا اپیل کوم چې یو شی پوه شولې په غلطې باندې اف آی آر کار شو نو جج صاحب زه تا ته اپیل کوم که ته هغو خلکو ته سزا ورکړې نه آینده به دا ظلم نه کېږي ویلې چې موږ د چا دروازه وټکوو اخري مو تپوس یې په نن ورځې باندې د مو مشر جج صاحب دی نورې خبرې ډېرې دي نور ملګري بیا وکړي
خو موږ انشاءالله العظیم چې د کوم اواز اوچت کو دا به یو تاریخ وي او دا به ټولې دنیا ته پته ولګېږي ویلې چې دا د پی ټي آی حکومت دی او پی ټي آی حکومت کې د مو وزیر اعظم عمران خان یو ایماندار کاس دی ویلې چې دې که تاسو یاد په اسلام آباد باندې تقریر کې دا خبره وکړه چې انشاءالله زه به د مدینه ریاست پوشې په پاکستان کې کېنوم ته سوچ وکړه چې نن د مو په کورم ایجنسي کې کوم ظلم شروع دی کوم پولیس نظام شروع دی کومه دهشتګردي شروع دی نن ته لاړ شه پښتونخوا ته پښتونخوا پولیس ته به سلام وکړې یو ریکارډ یې کېښللو یو تاریخ یې د پی ټي آی حکومت کې کېښلو ته د کورم ایجنسي پولیس ته راشه چې دې کې کوم ظلم شروع دی هغه ظلم نه په اسرائیل کې شته دی نه په افغانستان کې شته دی هغه خالص په کورم ایجنسي په دغه پولیس نظام کې دی ډېره ډېره مننه د میډیا والا ډېره ډېره شکریه بسم الله الرحمن الرحیم دا نن کوم اجلاسو د آل پارټي کنفرانس لکه مخکې یو سیاسي اتحاد جوړ شوی نو هغه سیاسي اتحاد مو دور کې انشاءالله ډېر زبردست چلیدلی او بیا دغه سیاسي اتحاد ډېر جدوجهد دی دا کوم موجوده نظام سره راغلی دي کې سیاسي خلکو ډېر لوی کردار دی نو نن موږ په هغه متعلق باندې بیا دغه څه وخت نه د یو سیاسي کرم سیاسي اتحاد کومو دا لغونته خاموش او نن ورځ بیا یو اجلاس وشو هغه اجلاس مطابق دغه فیصله وشوي کیسې وشوي چې ان شاء الله ولزي چې ډېر خلک دا لګیا دي چې د موجوده کوم نظام دی دا ناکام کی نو دا به مو نه پرېږدو په دې چې دغه کې څه کومې خامي دي یا غیر خلک کوم دي چې چاته څه اختیارات میلو دي هغه غلطه فایدات نه خلی ان شاء الله هغه روکتام دوپاره به مو دور دور کو منډي تړي بوایو نو بیا نیکس راتلونکي کوم پروګرام دی د مو رچی اتوار باندې بیا یا ښه شوی دی ان شاء الله دا سیاسي اتحاد مو منظم کوو او مو به دا بالکل په خو بیا ودرو او چې کوم مو لوئر کورم دی که اپر کورم دی که سنټر کورم دی چې کوم در پیش مسائل دي د کورم ایجنسی نه ان شاء الله دا به مو اعلی حکام قیادت رسو چې دا کومه مو سره ظلم شروع دي زیاتې شروع دي نو دا زیاتې به ان شاء الله مو ټوله میډیا په ذریعہ او په خپل دا به اعلی حکام ته مخ ته کیږو په دې چې دا هغه باندې چې کله دا ځم کېدلو په دې باندې لوی جدوجهد شوی دی سیاسي خلکو یو ورته یو کردار دی اوس موجوده پوزیشن کې بعضی کسان دا غواړي چې یاره دا موجوده نظام د ناکام شي او دا د ختم شي خو موږ به دا خلکو ته دا یایو چې هېڅکله به تاسو دې کې څوک کامیاب نشو نو زه د تاسو میډیا ډېر شکریه ادا کوم په دې چې دغه کې هغه کې میډیا ډېر لوی و کردار و نه ان شاء الله ولزي د تاسو نه مو دا توقع دی چې یاره دغه چې کومه دمو مسائل دي او تاسو په ذریعه د میډیا په ذریعه باندې به اعلی حکومت ته رسوو ان شاء الله زه ورته بیا تاسو ډیره مننه ونصلي علی رسوله الکریم الحمدلله نن دلته کوم د سیاسي اتحاد اجلاس وشو په دغه اجلاس کې موږ دغه فیصله وکړه چې دا به مو فعال کوو او چې کوم د مو حقوق غصب شوي دي او یا دلته کوم ظلم روان دی د ظلم چې کوم د دفاع به مو کوو ان شاء الله خپل حقوقو حاصلولو کوشش به کوو د دې لپاره به ان شاء الله دا سیاسي اتحاد مزید فعال کوو او میدان ته بروزو او خپل حقوقونه به کوم دي هغه به حاصل کوو رحیم د کورم سیاسي اتحاد اجلاس وشولو په هغې کې کومې فیصلې څه وشولې هغه څه نیاز بد شو ویلې خو موږ به انشاءالله روان اتوار په ورځې باندې د کورم سیاسي اتحاد یوه ډانچه جوړوو هغه نه بعد به کوم په دې علاقې کې مسایل دي هغې ته بیا ختمي شکل ور کوو په هغې دپاره بیا مو د ټولو سیاسي پارټۍ چې کوم یعنې مشران دي هغوی به یو میټینګ کېږي هغې کې که بیا چېرته مو ملکتونو ضرورت وو هغې کې موږ ته د پریس کانفرنس ضرورت وو که هغې کې موږ ته د هر قسم اقدام اوچتولو ضرورت وو انشاءالله به کوو په فلحال مو کومې مسالې دي هغه روان اتوار 4 تاریخ باندې انشاءالله کېږدو خپل منځ کې بیا به هغه نه مخکې لایحه عمل پرې کوو اتحاد شکریه ادا کوم او زه خپله د مسلم لیگ ضلع کرم صدر خان افتاب خان د کرم خدمات لپاره مو خپل ځنه وکړي دي مو بھرپور کوشش کوو چې د کرم مسایل دي هغه مو سره پیرس راوخلو او مخکې چې موږ کله حکومت نو مو بھرپور دا کوشش کړو چې د کرم مسایلو حقیقي طریقې سره مو
نمائندګي وکړو، هغوی ته ترجیح ورکړو او د غریب عوام چې کوم مسایل دي هغه حل کړو. نن مو دا میټنګ چې کوم راوغوښتلو دا مو دې دپاره وغوښتلو چې دا سیاسي اتحاد مو بیا صحیح طریقې سره فعال کړو. راتلونکي اتوار مو دا وعده کېږدوله اجلاس دپاره چې راتلونکي کې مو نوی صدر او جنرال سیکرټري منتخب کوو او د علاقې چې کوم مسایل دي دغه باندې بھرپور کوشش کوو. خو موږ د یوه خبره پر زور کوو چې اوسه پورې د دوه شونه مو باندې بې طریقې سره نافظ کړي شوي دي چې یو ټیکس نظام دی او بل ریونې مسالې دي. حالانکې موږ سره دا وعده شوې وه چې 2023 پورې به تاسو ریونو ریکارډ مو جوړوو، هغه نه بعد به د ریونو مسایل مو حل کوو. او ټیکس نظام کې مو باندې په ډومیسایل بنیا 200 روپۍ ټیکس یې ښه دی او سټامپ پیپر ورکې جمع کوي. حالانکې ټیکس لا لږ شته نه دی. دا باندې مو بھرپور مزاحمت کوو، احتجاج کوو چې یاره دا شی ختم کړلی شي او غریب عوام ته د غریب حقوق چې کوم دی هغه میلاو شي. نو دې دپاره موږ د سیاست دپاره وتلو چې موږ د علاقې یو خدمت وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم دا مونږ قرم سیاسي اتحاد کوم میټینګ وشو دا د علاقې په متعلق باندې وشو چې کوم مسایل مو ته مخکې نه وو هغه مغه شی پرته دي خو زم شوي یو خو موږ زم شوي ځوان ته په دې نه یو چې موږ ته اوسه پرې خپل حقوق نه میلاو شوی دی او نه میلاویږي. دویمه دا چې کوم پولیس زم شوی دی دا لیوي فورس دی یا قصدار فورس دی دا بالکل نااعتماده دی. دو نه ته داسې ویلو شته دی نه د دو څه هېڅ نشته دی. لهذا د دو دپاره دا یو کلچر جوړ شي او یو تعلیم یافته طبقه او بهر نه د پولیس تعینات شي چې د خلکو طریقه کار واضح شي او انشاءالله عوامي نشنل پارټي به هر قسم تعاون دو سره جلسه کوي. سٹارٹنگ میں کوم منشور باندې جوړ کړی و هغه څه مو سره ریکارډ باندې موجود دي. صدر صاحب خبرې وکړي، پارټیور صاحب خبرې وکړي.